دا د هغوی ذهن کې اچولي که د دې علاقې کې کوم ترقیاتي کار شوی دی د آفتاب احمد خان شیرپاو کړی که د دې علاقې پسماندګي کومه لر شوې ده د آفتاب احمد خان شیرپاو لر کړی او که کوم سوچ دا د قومي وطن پارټۍ ورکران د دې موقع مناسب سره یا په دې تحصیلي تنګي کې چې زموږ د تحصیل ناظم د کله نه منتخب شوی دی د لومړۍ ورځې نه هغه داسې حالات شروع کړي چې دا تحصیل تقسیم کړي دلته خانه جنګي جوړه کړي د هغه د الفاظو نه که تاسو هغه ته وګورئ بلکل هغې نه فتنې بوی راځي که هغه په خپله د تحصیل اجلاسي هغه سره د ویلج کونسل ناظمان چې کوم دی دا د هغه ممبراني هغه ځان سره په یو لار نشي بوتلی چې هغه خفه شي نو چې تقریر کوي نو په جواب کې وایي دا د آفتاب احمد خان شیرپاو ناظمین دي ماته حالات خراب کړه په هغوی باندې تنقید کوي که چا سره د هغه ذاتي خبره راشي نوم زموږ په مشر باندې تنقید کوي د 2 کالو رحاس 2 کاله وشو چې ورکرانو دا خبرې برداشت کړي زه نن د دې میټینګ په وساطت سره د دې میډیارونو په وساطت سره هغه ته دا وایم چې د صبر هم یو حدي هغه صبر دا ګیلاس چې د اوبو نه ډک کړي نور پکې ورچې تویږي به نور د قومي وطن پارټۍ ورکران صبر نشي کولی د نن نه بعد که زموږ ملي مشر دی په یو خبره کې مو یاد کړه د هغې به له داسې جواب درکوو دا به د تحصیل عوامو ته م وایو چې 2 کالو راسې د ده ویډیوګانې وګورئ د تقریر وګورئ موږ په دې تحصیل کې امن نه خرابو که دې نه بعد هم دم نامان خبره رایله د هغې ذمهوار به دا د تحصیل ناظم وي د تحصیل د ناظم مقصد ته په داسې یو همه کرسۍ باندې ناست یې تا نه د خلکو ډېرې زیاتې توقع وي په دې علاقې کې ډېرې زیاتې مسلې وي نن ته خپله ناکامي چې کومه دی کله یو شي جوړ کړي کله یو موبایل جوړ کړي کله بل ځای مسله جوړه کړي په هغې باندې پټې نن تا هغه وعدې هغه مخې ته که خلکو ته چې په کومو وعدو تا له چا ووټ درکړو نن ته هغه مخې ته که چې تا کومه مسله د خان او د کسان تر منځه حل کړه نن خو تا د کسان هغه تحریک ته چې کوم لپاره د دې علاقې مشرانو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې وې نن تا په خپله رویه باندې هغه تحریک ته نقصان ور ورسو نن ته داسې دې سره سره پرون په چې دا کومه تقریر کې د دې علاقې د یو اهم شخصیت د شمالي نگر یو اهم شخصیت او د مزدور کسان پارټۍ مرکزي چیرمن چې هغه د مزدورو او د غریب چې کومه مطالبې وي د هغې چې کومې محرومۍ وي هغه په عالمي سطح هغه ښکاره کړي دي عبدالشاه خاموش صاحب له چې د کوم الفاظ د هغه باره کې استعمال کړه نو زما په خیال دا د تحصیلي تنګي نه د دې ملک ټولو غریبانانو زړونو په هغې باندې خفه دي د دې مزدور کسان د دې غریبو خلکو هغه نمایندګي کړې ده او د هغه د داسې الفاظ چې هغه ماله لازم نه لکه زه هغه دوهراول نه غواړم چې یاره هغه د هغه باره کې د کوم لفظ استعمال کړه نو قومي وطن پارټۍ ورکرانو ته دا وایي چې د نن نه بعد که په یوه خبره کې دې زموږ ملي مشر یاد کړی موږ به په هره خطه باندې ستا جواب تاله درکوو ستا هر یو شی موږ سره موجود هم دی دلته ورته دا خبرې کوې چې آفتاب احمد خان شیرپاو په دې سیمه کې څه کړي ما ته داسې یو ځای وښایه په دې تحصیلي تنګي کې چې هلته آفتاب احمد خان شیرپاو څه شی نه دي کړي دلته که سکولونه دي آفتاب احمد خان شیرپاو کړي دلته که کالجونه دي دلته که سړکونه دي دلته که ګیس دی او دا خبرې پرېږدوه د دې علاقې په زرګونو خلکو له روزګار چې کوم دی دا ملي مشر ورکړی دی دلته داسې کارونه قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي آفتاب احمد خان شیرپاو آفتاب
خان شیرپاو سکندر حیات خان شیرپاو سکندر حیات خان شیرپاو جان جان زمونږ مشر زمونږ د کارکونانو داسې تربیت کړی په کار دا و چې موږ دې وخت کې تاله ستا په ژبه کې جواب درکړی وی دا زمونږ مشر زمونږ تربیت کړی چې موږ هره خبره په دې خپله سینه باندې برداشت کړو او د اخلاقو په دایرې کې تاله جواب درکړو خو د دې یو حدي د دې نه بعد بیا دا خبره کوم که د دې نه بعد زما مشر د ټولو پښتنو مشر د لر او بر افغان مشر که هغه بیا تا داسې الفاظو کې یاد کړ نو زمونږ رویه بیا به دا نه زمونږ لهجه به هم بیا دا نه دا تحصیل سنبال کا په دې خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې په دې 2 کالو کې تا څه شی وکړه دا ټایم د ختمېدو دی ته به سبا قوم ته څه وې چې په څه شي د ووټ اخیستې هغې جنډه مخې ته کړه په هغې باندې کښېنه او دا خلک د دې قوم نوجوانان د دې قوم مشران دا په دې خبره باندې پوهېږي که ته ناکامه شوې نوم ورته ووایه او دا هم د مسلې حل نه دی چې ته وایې چېرې پنډ نشته دی پنډ نشته دی دا چې کوم دی دا یو تجربه غواړي نن دا دې موږ درته ښایو نن ملي مشر څه هم نشته دی نن په هر ځای کې کار بند دی او تا وګوره ستا په دې تحصیل کې ته وګوره په کوم ځای کې که سنیټیشن کار روان دی د قومي وطن پارټۍ ورکرو ته ولاړې د هغوی د جنډې لاندې روان دي که د ګیس کار روان دی د قومي وطن پارټۍ د جنډې دا د مسلې هغه د کور مخې ته ګیس روان دی تاسو